الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا. سورہ معارج شروع کو. معارج دا یو لفظ دے دلتا پدی سورت په سر کی ذکر شوی دے. معارج د معرج بوزن مسعد دا معارج جمع ده د معرج او معرج او مسعد یو شی دی نه پوړی اندر پایا پارسنګ ته موږ په دې کې ورته پارسنګ وایو پیږي پریوانی دا سورت تدانوم کې خو دې او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی بلکې دا هغه وخت سورت دی چې انتهایی د دعوت اسلامی مخې ته مشرکان ولاړو او سوا د استهزاء او د ټوکو او د گپ شپ نه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره بل کار نه کو او دې ته کار ویل او دې د بار بار ډلې ډلې ګرځیدل او دا حرم کې به ډلې ډلې به دا بېایمانان ناستو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې با قرات لستنو قسمه قسم خبرې به سازولي. نضر ابن حارثه یو د سنادیدو د قریشو نه یو سندید دی او ډېر لوی ګستاخ او ډېر لوی بد عمله او بد چلنه انسان و. دا نبی علیه السلام یو ځل تهدید ورکوي یاره ګوره مه کوه نظره داسې ګورې الله به دې دنیا و آخرت کې غرق کي. نو ده ورته وویلي چې یاره هر وخت د باغونه کې نو رایوله چې دا راحت خو هم وینو یعنې دا اوس ګپ دی که نه عذاب راولي چې راحت وینو. او بیا د نبي علیه السلام مخکې دا وایي چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدایا که دا محمد او دا قرآن ستا واقعي کتاب دا پیغمبر دا محمد یقین ستا پیغمبري او موږ یې نه منو په موږ باندې اسمان نه د کاڼو باران وکړه. دا وایي د سبا د ښار نه یو سړی راغلی و د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دربار ته. نو معاویه صاحب ته تپوس وکړه چې من این انت؟ هغه ویل من سبا. نو فورا دا معاویه رضی الله عنه سے مزاحمو نو هغه مېلمه ته وایي یاره ستاسو مشرانو ډېر کم عقل نه و. ویل څنګه جي؟ ویل ګوره یو نوجوان جینۍ بلقیس په ځان باندې حاکمه سازه کړې وه او نو هغه ورته ویل چې یاره جي خفه کېږئ خو به نه که نه هسې لږه موازنه کوو چې زما دا مشران به ډېر کم عقل و که ستاسو مشران ډېر کم عقل و. هغه ویل ولې زمونږ مشرانو څه ویلي؟ ویل ستاسو مشرانو دا ویلي چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. معاویه صاحب ویل ستاسو مشرانو قریشیانو دا خبره نه وه کړې نظر نه وه کړې. معاویه صاحب غلی شو ویل داسې په کار وه هغه سوا سړی ورته وایي داسې په کار وه چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك نو پهدنا به موږ ته پې هدایت وکړي نو په موږ باندې کاڼي راوورې کم عقلي خو دا ده. نو وایي یعنې مفسرینو نور ځینو کې ذکر کړي. نو دا هغه دا مطالبه وکړه. نو دا صورت مکی دی په دې کې د دغه سائل چې کوم عذاب غوښتی د هغې ذکر هم دی او دې کې د قیامت مسله اصل کې محوري صورت دلته د قیامت مسله ده
او د قیامت احوال دي او قیامت کې د دې خلکو هغه بده ورځ ده او بل طرف ته د مؤمنانو هغه ښه حالت د هغې ذکر به هم راشي په دې کې. بسم الله الرحمن الرحیم. سال سائل سوال کوي یو سوال کوونکی بعذاب واقع په هغه عذاب چې واقع کیدونکی دی. دا یو سائل سوال کوي د عذاب چې الله عذاب راولي اللهم انزل علینا د کاڼو باران را باندې وکړي. نو غواړي دا غوښتونکی عذاب حالانکې عذاب داسې دی چې هغه هم په دې واقع کیدونکی دی، یعنی د یو راتونکي عذاب مطالبه کوي چې خدای راولي. دا خو هم په کافر را روان دی او واقع کیدونکی دی. للکافرین لیس لهم دافع، لیس لهم دافع للکافرین، نه به د دې عذاب نه دفع کوونکی څوک د کافرانو دپاره. داسې څوک به پیدا نه شي چې دا عذاب بیا د کافرو نه دفع کي او د کافرو نه یې راواړئ. من الله ذی المعارج، دا عذاب بر کم ځای نه راځي، دا د جانب د هغې الله نه چې خاوند د پړغو دی او خاوند د درجاتو دی. دغه پوړی دی الله، دا اسمانونه، دا پرشتې، د هغې تفصیل دا دی. تعرج الملائکة والروح الیه، تعرج الملائکة خیجی پرشتې او الروح خیجی جبریل علیه السلام الیه دی اللہ تا فی یوم پاغ ورس کی کان مقداره 50,000 سنتن چې اندازه د اوږدوالي د هغې 50,000 کاله دی. 50,000 کاله. نو د پرشتو نه خو پرشتې مراد دی او د روح نه جبریل مراد دی. مولانا شبیر احمد عثمانی او ترجمه داوم کړې ده چې د روح نه مراد ارواح د انسانانو دي. نو پرشتي او روح دی الله تعالی ته د انسانانو د روحونه دی الله تعالی ته به حاضریږي په ورځ د قیامت باندې چې د هغې مقدار 50,000 کاله دی. دا ترجمه هم شته پکې. اوس دلته قرآن 50,000 کاله ووایو او چې موږ سوره سجده ویله نو په هغې کې فی یوم مقداره څنګه یعنی نه 1000 سال. هلته سوره سجده کې 1000 کاله دي چې مقدار د ورځې د قیامت 1000 کاله دي. دلته وایي 50,000 کاله دي. نو دواړو تطبیق په څنګه سړی کوي؟ نو د هغې تطبیق دا دی چې قیامت 50 مواقف دی او 50 پاټکونه دي او په هر پاټک باندې به خلک 1000 کال ودرولی کېږي. نو هلته د یو پاټک خبره ده او دلته د 50 پاټکونو خبره ده. هیڅ تدافع پکې نشته. یو پاټک 1000 سال دی نو 50 پاټکونه 50,000 کاله شو. صحابو تپوس وکړو ای د الله پیغمبره دا به څنګه اوږده ورځي لکه 50,000 کاله دا به څونه اوږده ورځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، احمد ابن حنبل په خپل مستند کې دا حدیث ذکر کړی دی چې پیغمبر خدا ملګرو ته وفرمایل په یو مومن مسلمان باندې به دومره دا ورځ لنډه او اسانه لکه یو فرض مونځ چې کوي. بس پوهېږئ دا اوږده ورځ به په مومن دونه اسانه لکه سړی فرض مونځ کوي. نو سړی فرض مونځ کوي خو یا 4 منټه یا 15 منټه او که طالبانو مونځ جو په 2 منټه کې کوي. پوهېږئ پرې باندې طالبان خو په هر څه کې ډېر ګرم دي که نه. نو ځکه وایي دا د دې تطبیق شو. فاصبر صبرا جمیلا. پیغمبر خوا انتهایی دلګیر دی. د نظر غوندې خبیثان دا قسم خبرې کوي. او پرون مې ورته ویلي چې نبی علیه السلام د خولې مبارکې ته به
د خپلې خولې ور نږدې کړه چغې به یې کړې چې رضا دا خبرې څوک وانه وړي فاصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر ښه صبر جمیل دی ته وایي چې پای کې جز پزی نه وي پای کې پریادونه نه وي انهم یقینا دا مشرکان منکرین آخرت یرونه بعیدا ګڼي دې ورځې لره بعیدا لرې ځکه دوی مني نه نو د قیامت ورځ نشته نو خود بعیده ده ونراه قریبا الله وایي ګڼو منګه دې لره نږدې زمونږ په خیال کې خو ډېره نږدې ده ځکه دا قانون دی کل ما هو آت قریب کم شی چې تا ته را روان دی آخري کار به تا ته راورسي که دا د ریل ګاډی د هغه کلکتې نه را روان شي نو یو ورځ به دلته په تخبۍ کې به هم ته به وینې که دې خلکو دا ګاډي روان کړه اوس خو ګاډي ماډي ودرېدلي موږ نورې کیسې کوو چېرته کوم ځای نه به سړی نه ډالرې حاصلې کړي کوم ځای نه به سود راوالي خپل ملک هغه چې کم د پیداوار ذرایع دي هغه ډېرې لږې یا زمونږ په نظر نه راځي باندې زمونږ کار نه کېږي پرېږدی یوم تکون السماء کالمهل دا څنګه ورځ ده قیامت یوم په هغه ورځ باندې تکون السماء چې شي به اسمان کالمهل په شان د ویلې شوې تانبې باندې چې تانبه ویلې شي او داسې د اوبو په شان احساسي داسې به د اسمان بوسیده شي او د راټینګېدو به نه هغه ځای به هم ښویږي هغه ځای به هم ښویږي هغه ځای به هم رالویږي عبدالله زوی د عباس د مهل ترجمه بله کړې ده او شي اسمان په شان د دردریو زیت باندې دردریو زیت دا شړشمو تیل چې خلک راوړي کور ته وی باسي په ګاڼۍ باندې دا به یې پخوي نو چې دا وخوټ کې او بیا یې دمه کې او بیا یې په بوتلو کې اچوي نو لاندې به توره خټه پاتې شي څه به پاتې شي توره خټه دقې ته مهل وایي عبدالله زوی د عباس نعمت ترجمان للقرآن دا ترجمه هم کړې ده شي به اسمان په شان د دردریو زیت باندې هغه ټینګه هغه خټی بیدونګي خټی توره دقسې به رنګ او دا بیدل به د اسمان شي وتکون الجبال کالعهن او شي به غرونه په شان د هغې وړی ډانډس کړی شوی باندې عهن وړی ته وایي او قرآن بل ځای کوي کالعهن المنفوش شي به غرونه په شان د هغه وړی ډانډس کړی شوي مختلفة الالوان سره او شنه او تور او سپینه وړی ده او ډانډسي ګډه وډه ووهي نو تا ته به پکې هر رنګ ځلیږي دقسې دا غرونه ابتدایي طور به هر غر په خپل ځای باندې د شګو ډېر شي او په غره کې چې دا څومره رنګونه دي دا ټول رنګونه به تا ته پکې نمایان ښکاره کېږي نو دا به ټول د شګو ډېر شي او بیا به روان شي او په هوا کې به والوځي او ختم بشي بس ولا يسأل حمیم حمیما دا قیامت څنګه ورځ ده تپوس به نشي کولی یو سرګرم دوست او رشته دار حمیمن د خپل سرګرم دوست او رشته دار نه حمیم دوست ته وایي سرګرم هلکه دا پلانې وي د پلاني په باره کې ډېر سرګرم دی که نه وي د هغه په مینه کې ډېر سرګرم دی خو دلته مراد بس دوست دی که قریب رشته دار دی او که هغه پردی دی د دې وجې نه وایي رور به رور وویني پلار به زوی ویني زوی به پلار وویني خاون به ښځه ویني ښځه به خاون ویني او اینی به پیژني به عبدالله زوی د عباس ته یبصرونه ترجمه کوي چې یتعارفونه او به ویني او تعارف به مو ورسره څوک یې ځان راته وښایه او ورته ستا زوی یم که نه ته مې نه پېژنې اب پلار ورته ستا پلار یم ته ما نه پېژنې ښه به یو بل څه پېژنګلو کي
او یو بل ته چې خوله خواره کوي څه ترې غواړي دلته به دوه خپرې کوي او منډه به کړي. قرآن وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. هغه ورځ ځان ته رایاده کا چې رور به د رور نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، پلار به د زوی نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي. تپوس به نشي کولی یو سرګرم رشته دار او دوست، سرګرم رشته دار او دوست نه یبصرون نه بیني نو ځکه به تپوس نه کوي. نه جي یبصرونه اینی به یو بل لره. او عبدالله صاحب وایي د لیدلو څه به تعارف هم وکړي. یود المجرمو داسې ورځ ده چې دوست به ګڼي نافرمان. لو یبتدي من عذاب یومئذ ببنیه چې قرباني وکړي او فدا او خرچه وکړي د عذاب د دغې ورځې نه په خپلو زامنو باندې. خپل زامن ورکي چې کوم ډېر اعزه او سړي ته نږدې خلک دی، مجرم به دې ته تیار شي چې ځان ټول ورکوم خو که زه خلاص شم. ببنیه وصاحبته او په خپله بیبي باندې، واخیه او په خپل رور باندې، وفصیلته التي تؤویه او پاغا قبیله هغه تؤویه چې دی به ورته راجمع کېدلو. تؤویه د به ورته ځای نیوه. زه پښتون یم، زه پنجابی یم، زه سندی یم، زه بلوچی یم، زه باجوړی یم. او څوک وایي زه چې کومه دی نو مردانې یم. موږ پرې کوړي کې وو نو هلته ګوره د خدای شان دی، خو دا ډېر ښه خلک دی. موږ ته سبقونه ویل خو پرکواریت په دې کې د هغه ورځونه وو. نو موږ هغه زمانه کې په شیرګړ کې اوسېدو نو شیرګړ خو د مردان سره دی نو موږ ته به یې مردانیان ویل، د پېښور هغې ته به یې پېښوریان ویل، باجوړیان ته به یې باجوړ، دیروجو ته به یې دیروجي ویل. او زه ورپسې رسي. تاسو خو دلته را کار نه کوئ که نه، دا داسې نه دی. موږ د دغې نه یو قایل. څنګه چې د اسلام روح دی چې هر مؤمن د مؤمن رور دی، بس مؤمن د مؤمن رور دی. هر ځای چې هر څنګه چې هر رنګي چې هر ژبه چې وایي د هر خطې زمین سره تعلق ساتي. موږ مؤمنان یو او مؤمن د مؤمن رور دی. بیا هر څوک چې ولې د باجوړي نه بیا څه شی راځي، یا د دیروجي نه څه شی راځي، یا د مرداني نه څه شی راځي، هېڅ نه راځي. دغه که دا په کار نه راځي لا پاتې ده. وفصیلته التي تؤویه او وایي چې دا خپله قبیله مې د ځان نه قربان کړې، هغه چې ده به ورته ځای نیوه. او بیا دا څه کې ومن فی الارض جمیعا او څوک چې په ځمکه کې دي ټوله دا به هم د ځان نه قرباني کم که زما شي. ثم ینجیه پس د هغې نه دا د لره خلاص کي. الله وایي کله دا کلمې ردعه ده، کلمې زجر ده. د مجرم او نافرمان له دې خبرې نه قلاریدل پکار دي. دا بې پیدې خبره کوي. انها لظوا یقینا دا جهنم لظوا لمبه ده. لظوا د جهنم بې شماره نومونه دي، یو نوم پکې لظوا ده. او جهنم ته لظوا ځکه وایي لظوا لمبې ته وایي، او د جهنم اور به لمبې وایي. نزاعتا للشوا استون کې وایي، نزاعتون ډېره استون کې وایي، للشوا پوستکي د سر، پوستکي د سر د انسان نه. د انسان دا پوستکي د سر د کې انتهایی احساس دی. دا تاسو چې په څه پوهېږئ او په خبرو دا دی سر د پوستکي دغه دی، لیکن زبردست احساس دی په دې پوستکي کې. لکه یا قوا لګېدلي دي د سر چې په هغې لیدل کېږي، بویول کېږي، په هغې باندې چې کوم دی نو لمس کېږي، په هغې باندې لیدل کېږي، په هغې باندې احساس او پوهېدل کېږي، په هغې اورېدل کېږي. دا ټول په دې سر کې دي. نو ځکه قرآن تخصیص د سر د پوټکي وکړو. او زه به یې درته یو خبره وکړم چې زه به یې درګۍ ته چې درس لپاره تلم د میاجان کلي نه، نو هلته په لار کې ودیر راځي، هغه هدیرې کې د سړک کنیستی شوی و د رولې د غاړې، او یو قبر و، دا قبر نه قبر یې پرېښی و، نو بیا دا قبر لحد را دغه شوی و، دا طرف ته رالوېدلی و. لحد کې هغه مړی دقسې پورته زه ورغلم ما وکوته، نو هغه نور خو اډوکي و او سمداسې پراته و برابر، خو دا سر دا ځای نه و، دا بلکل روغ او په دې ویښته م ولاړ دا ځای.
دا ما په خپل وړي خدای ورشه کمې زمانې مړی به وړوکې نو دا داسې پوستکی دی چې لکه دا په قبر کې هم زر نه زړېږي دا مې ورته بله وویله نزاعة للشوا استونکی دی پوټکي د سر د انسان لرا تدعو رابلی با دا جهنم به یو چغه وباسي څوک به رابلی من ادبران چا چې شا کړې دا الله او رسول او دین ته وتولا اوړېدلې دا الله او د رسول نه آواز بدا کوي په زبان قال باندې به وایي یا کافر الیا یا کافر الیا یا منافق الیا یا جامع المال الیا اے کافر دلته راځه کم خوا رواني اے منافق دلته راځه کم خوا رواني هغه چې په ناجایز دي مالونه جمع کول په رشوتونو باندې په حرامخورۍ باندې دی مالونه جمع کول دی خوا راځه ستا ځای دا دی دا به جهنم په خپل آوازونه کوي حدیث تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا او را جمع کړی مال فاوعا نو بیا یې په خزانه کې ایښی محفوظ کړی دی دا هغه مال دی چې د دې نه زکات نه ورکوي دا هغه مال دی چې د دې نه حق د مسکین نه ورکوي ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا شوی دی بې صبره هلوع په معنا د بې صبره عاجزي کوونکی او صبر چې کله پې تکلیف راشي نو بس دا چغې پکې بس مړ شومه وږی شومه او دراو پرېوتم او صبر پکې پوټی نه اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسېده ته بدحالي فقر پاقه او لږ او تنده ورته ورسېږي نو جزوعه دی جزې پزې کوي بیا فریادونه کوي واذا مسه الخیر منوعا کله چې ورسېده ته خیر مال او دولت او عیش او آرام او تندرستی منوعا نو د انتهایی منع کوونکی د حق د مسکینانو الا المصلین ټول انسانان داسې دي او ټول داسې دي مگر مستثنات شتا الا المصلین مگر منځ کوونکي یعنی کامل مؤمنان دا به داسې نه وي دا مؤمنان دا مصلین څوک دي الذین هم علی صلاتهم دائمون هغه کسان دي چې په منځونو خپلو باندې همیشګرت کوونکی دا داسې نه وي زمونږ یو وی جمعه خان دی او بل چې کوم دی نو اختر خان دی د یوې جمعې مونځ وکړه بلې جمعې باندې چې دی کوی د منځ کې راګیر کړه او یو وخت کې چې مونځ وکړه بل کې دی که د منځ کې دا نور راګیر شو بس پته نور به کوه نو دا نه دائمون والذین هم فی اموالهم حق معلوم او هغه کسان دي چې په مالونو د دوی کې په دولتونو دوی کې حق معلوم دی للسائل د پاره د سوالګري والمحروم او دا هغه سړي دپاره چې راشي او په خلص نه وایي اکثر یې هغه له څوک نه ورکوي والذین یصدقون بیوم الدین هغه کسان چې تصدیق کوي په ورځ د قیامت او د حساب کتاب والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او هغه کسان چې د عذاب د رب نه یریدونکي ان عذاب ربها غیر مأمون یقینا عذاب د پروردګار د دوی غیر مأمون نه دی بې خطرې نه دی بې خطرې یعنی عذاب د الله د څه نه دی چې د هغې نه سړی بېغم او بې فکر شي چې ما ته د هغې نه هېڅ خطر نشته مؤمن به هر وخت د الله نه یریږي عشره مبشره چې پیغمبر ویل جنتیان یې هغه هم یریدل والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان دي چې د خپلو شرمګاهونو دپاره حفاظت کوونکي د حرام استعمال نه ساتي الا علی ازواجهم مگر په خپلو بیبیانو باندې نه او ما ملکت ایمانهم او په هغه وینځو چې مالکان دي خلاصونه دوی فانهم غیر ملومین نه دي دوی په دې کې ملامته بلکې د خپلې ښځې حق چې نه ادا کوي نو ګناهګارېږي به د خپلې وینځې حق نه ادا کوي نو ګناهګارېږي به په من ابتغا ورا ذلک چا چې الټوله د خپل خواهش د پوره کولو دپاره ورا ذلک سوا د خپلې بیبي او د وینځې نه فاولئک هم العادون دا کسان هم دوی د حد نه تېرېدونکي دي دوی د الله پولې ماتې کړې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون هغه کسان دي چې دوی د خپلو امانتونو دپاره وعهدهم او د خپلو وعدو دپاره راعون خیال ساتونکي
کم چې په ازل کې د الله سره وعده شوې ده الست بربکم قالوا بلا والذین هم بشهاداتهم قائمون کسان دي چې دی په خپلو گواهو باندې ولاړ دا نه چې گواهي وکړي او چې بیا پې څوک دباو کړي نو هغه گواهي بدلوي او بیا وله نه راځي والذین هم علی صلاتهم یحافظون کسان دي چې په خپلو منځونو باندې حفاظت کوونکي دا لس صفتونه الله د مؤمنانو ذکر کړه د مسلینو نه شروع کړه په مسلینو باندې ودرول دې نه پوره اهمیت د مانځه دا په اسلام کې معلوم شو چې بخاري وې نو تاسو ته د مونځ اهمیت د جناب رسول الله په نس معلوم شي چې چا کځي الله زه سم کې چې مونځ دلا وکم حالانکه د مونځ ټیم بنو نو دا بیا کول اوس الله وایي اولئک موصوف په دې صفتونو عشرو باندې اولئک اشاره ده خو تش زواتو ته نه ده زوات مع الصفات اولئک دا کسان موصوف په دې لسو صفتونو فی جنات مکرمون ای به دوی په باغونو کې او جنتونو کې د دوی عزت به کېدی شي واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرار لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي دې سره سره الله موږ پرې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک دې له کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت ای تباهي کړي الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات شوي ټولو بخښي څونه د مسلمانانو بیماران ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي زموږ د جامعه تعلیم الاسلام مندني الله آباد کړي دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ چې کمی دی د غیبو د خزانو نه الله پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ دې قرضونو د ذاتي قرضونو موږ خلاص کړي الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي دې په وجه زموږ نه راضي شي دې په وجه باندې دین خور کړي یا الله زموږ ټولو خاتمه بالایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار